د خپل ځان او د خپل ورکر او د خپل خاص کر MNA صاحب هم په سر قسم کولی شم چې مونږ الحمدلله د 1 روپۍ کرپشن نه کړی دی او نه به کوو. چې چا وی اکسیویټر اخیستی چا سوی خو زه نن تسلي دا کومه چې ما داسې قسمه د ټیکټ په سر باندې ما 1 روپۍ هم چاله نه ده ورکړې. دا ماته په خپل کارکردګۍ په خپل محنت سره میلاو شوی د ملګرو په وساطت سره. د عمران خان د قافلې تکړه سپایي پیر مصور غازي نوې امید د درګې د هر زلمي پیر مصور غازي پیر مصور غازي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ملکن ټي وي قدرمنو کتونکو نن مونږ راغلی یو د PK 1900 MPA پیر مصور خان غازي د دوی نه په موجوده حالات باندې تاسو کوو. راځو پیر صاحب تاسو را تخبر لګه پیژنګلو کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول مخکې تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغله زموږ ځای ته. زه خپل پیژنګلو زما پیر مصور خان غازي نوم دی. زما تعلق هم د کلی میا کلی قلدرې سره دی. زما خاندان قبیله پیرانی مونږ بیسیکلی قلدرې پیرانی خو راغلي په خوانه دلته اوسېږو او دغه زما پہچان دی. MPA صاحب د سید محمد علي شاه بادشاه د 13 کالو MPA وو. څه وجوهاتو چې عوامو په تاسو باندې اعتماد وکړو؟ زه د ټول مخکې د عوامو شکریا ادا کوم چې هغه څنګه چې تا خبرو کو چې 13 کال نه محمد علي شاه بادشاه دلته MPA او دغه نه بعد عوامو په ما باندې اعتماد وکړو. مال ووټ راکو زه MPA جوړ کوم. دا ټول شکریا ادا کوم. خو زه به دا وایم چې وجوهات خو بس صرف دا وایي چې خلک چې کله هم داسې قسمه چینج یا تبدیلی راولي نو هغه په دې لیول باندې ګوري چې را څه امیدونه د یو کینډیډیټ نه یا د یو امیدوار نه. نو ان شاء الله زه خپل ځان متعلق دا وایم چې کم عوامو چې کم په ما باندې اعتماد کړی دی نو ان شاء الله دا به ټول عمر هم داسې بحالي ځکه چې الحمدلله زه په فخر سره دا خبره کولی شم چې زما 14 میاشتې زمونږ د حکومت شوی خو زه د خپل ځان او د خپل ورکر او د خپل خاص کر MNA صاحب هم په سر قسم کولی شم چې مونږ الحمدلله د 1 روپۍ کرپشن نه کړی دی او نه به کوو ان شاء الله نه به بل پرېږدو. که تاسو وګورئ په ماضی کې ډېر زیات داسې خبرې راغلي دي چې هغه کې دلته زمونږ تحصیلي درګې ډېر په دغه باندې یادېږي چې په دې ډپارټمنټ کې به دا کرپشن کېده په دې کې به دا کېده په کار ته حد دا چې د ټرانسپورټ پورې به په د لیوي زیاده استاد په ټرانسپورټ باندې پیسې اخیستل کېدې. نو ان شاء الله هغه قسمه خبرې چې دی هغه ټوټل بند دي او ان شاء الله چې زه نه کوم نو نه به زمانه دلته په دې تحصیل درګې کې یو افسر کې او نه به ان شاء الله زما په سر باندې بل یو ورکر کې ان شاء الله چې کم په اعتماد سره د خلکو مالکم ووټ را کړی دي ان شاء الله دې په تبشرم داسې مایوس کوم نه د عوام او ان شاء الله طلبم داسې په دې لیول یو او ایمانا لکه اکثر زه د مرګرو ته یم چې MPA کېدل لکه دا خو په خپل ځای صحیح خو لکه MPA یا خرچې یا دغه دا آسان کار نه دی. دا هم ډېر ګران دی خو مسله دا ده چې شکر ده وباسم مرونه مې دي کاروبار هم هلته دی لاک شکر دی ورونه حساب کتاب نه کوي حالانکه زما د خپل کور زه 15-16 روپۍ زما بالکل د میاشتې لګي خو الحمدلله څوک به دا ثابت نه کړي چې پیر مصور په یو ټیکه کې یا په یو کلاس 4 کې چېرته چا نه پیسې اخیستلي. نو نور عوام له زما خیال دی چې سب هم ضرورت نشته دا خبر هغه په دې باندې خپل کینډیډیټ چینج کړی دی ان شاء الله چې طلبم داسي خلک به ان شاء الله بالکل د دې اعتماد خاص کر به ان شاء الله د اعتماد چې کم په ما کړی دم دا په دې به یقین ساتي چې ان شاء الله دې د بشرم زو داسې ټیسټ نه رسوم چې هغه باندې زمانه عوام مایوس شي. تاسو د دین وړاندې د ډیسټریکټ سیټ باندې الیکشن ته ولاړ وای او هغه د PPP امیدوار چې دی نو هغه تاسو نه ګټلی او تاسو په هغه کې شکست خوړلی او تاسو اوس اچانک څه وشو چې تاسو چې د صوبایي سیټ الیکشن وګټو؟ زه خو دا وایم اکثر زه د چې کم خوام چېرته لاړ شم د MPA د ټیم کې به خبرو کوم زه اکثر د چې د سپورټس یا داسې اکټیویټي هغې ته زه لاړ شم نو زه پکې یو خبره یو مثال ورکوم او هغه هم پکې د خپل د سیاست او خاص کر د بلدیاتو د الیکشن د مثال ډېر زیات ورکوم.
او هغه مثال په دیو جوړ ورکوم چې کوپرس کما د بلدیاتو الیکشن الانکه ماغه بلل نه دي زه وسم دا خبره کوم هغه په وجوهات باندې بدل شوی لکه خو کوپرس کا هغه کې بار هغه 51 ووټ پر منځ کې بیا راغلو خو کوپرس که ما هغه ګټلې وي نو زما خیال دی چې نن موضوع په دې سیټ نه و ځکه چې زمونږ څه غلطیانې چې کمې په هغې کې شوې نو د هغې نه مونږ څه زده کړه وکړله نو اکثر دې ملګرو ته د خلکو ته دا خبره په د سپورټس په هکله چې زه لاړ شم نو زه ورته خپل مثال دم چې یاره کوپرس که د بلدیات الیکشن ما بایللې نه وې نو نن به زه په دې مقام نه وم نو یو خو دا وه چې یاره مونږ محنت خپل مسلسل جاري وساتو او هغه عوامو کې راغلو او د هغې نه علاوه بیا لکه په هغه ټایم کې زه به د ویم په بلدیاتو کې په تحصیلدارۍ کې د ټول نه غټ ووټ ما 2014 ووټ ما اخیستی په هغې کې په یو سی کې لکه دا ډېر غټ خبره ده خو د هغې نه ما ډېره زده کړه کړې د هغې په وجې هغه الله پاکه مقرره کړله او نن دا ستاسو ته مهم پی یو پیر صاحب د پارټۍ ټیکټ اخیستل خو ډېر ګران کار دی ځکه چې په دې کې غټ غټو پیسو والا خلک وي تاسو ته ټیکټ څنګه میلاو شو دا خو ډېر زبردست خبر وکړله ځکه چې اکثر د ټیکټ د خبرې الزام هم ډېر لګي څوک سوي خو زه به دا ووایم چې زما کله نه شمولیت په پاکستان تحریک انصاف کې کړی دی نو د هغې ټایم نه مونږ یو محنت کوو یو منډه وو ځکه چې کله هم کو په اسلام آباد کې در نه ده کو چرته پرس که خلک ریستلی یا د پارټۍ نور داسې څه اکټیویټي نو ما د خپل ځان نه زیاته منډه والې ده خو په هغې بیس باندې الان کې د هغې وخت متعلق به زه دا ووایم چې کله د ټیکټ زمونږ د پی کې 19 خبره کېدله نو په هغې کې زه د سی ایم صاحب شکریا ادا کوم محمود خان او مراد به د ایم ان ای صاحبو خان صاحب شکریا ادا کوم چې په موږ اعتماد کړی د ټولو مشرانو چې په ما اعتماد کړی ټیکټ راکړی خو په هغه ټایم کې یو خبره دا وه چې کله همدا خبره پکې شوې وه چې یاره دا خو یونین کونسل سیټ هم بایللی دی او دغه یې دا لکه دا به څنګه چې د دې ته ټیکټ ورکړو نو په هغې ټایم کې زمونږ یو قابل قدر مشر هغه دا خبر وکړه چې یاره کوپرس که په دې بیس ټیکټونه تاسو ورکوئ نو ډېر داسې زمونږ په دې کسانو کې شته چې هغه هم خپل یونین کونسل یې بایللی دی خو هغه یو قسم بیا په کار چې هلم ټیکټ ورنکو خو لکه د سی ایم صاحب شکریا دا ادا کوو چې کله هغه دا خبر وکړله چې یاره ستا د حلقې متعلق خبر راغله نو ما دا یو خبر وکړه په منځ کې چې یاره کله د خلکو د ریستو خبرې یا د ګاډو راوستو خبرې یا د اسلام آباد کې نور داسې د درنې په شکل یا نور سي نو په هغې کې پیر مصور په هر ځای کې حاضري نو په هغې باندې لکه د سی ایم صاحب لکه دا خبر وکړه چې یاره مونږ ته په ټایم باندې اسد عمر پکې دا دغه وکړه چې یاره دا بالکل دا خبره ټیک ده او لکه ده ته ټیکټ ورکول پکار دي حالانکه زمونږ ډېرو ملګرو په هغې کې ټیکټ کیسه اخیستې وه خو داسې قسمه خبرې نشته چې یاره مونږ یا ټیکټ په پیسو اخیستي یا هم څه ورکړي زه نن هم ستاسو په وساطت سره دا کلمه تېروم چې ما د ټیکټ په سر باندې لکه ډېر الزامات لګېدلي چې یاره چا وې اکسیویټر اخیستی چا څه وې خو زه نن تسلي دا کومه چې ما داسې قسمه د ټیکټ په سر باندې ما یو روپۍ هم چاله نه ده ورکړې دا ماته په خپل کارکردګۍ په خپل محنت سره میلاو شوی د ملګرو په وساطت سره میلاو شوی پیر صاحب په ملکنډ کې تر اوسه پورې د پی ټی آی تنظیمونه جوړ نه شو نو څه وجه ده په پارټۍ په منځ کې څه اختلافات خو نه دي د تنظیم په هکله خو به زموږ دا ووایو چې د تنظیمونه د یوازې د ملکنډ نه دي دا اوورال ټول نه دي جوړ ځکه چې د سنټر په کې چې کم تنظیم جوړ شوی بیا د کې پی په سره نو هغه هم دوی واپس کړي دي او انشاءالله قریب وشي ټولو مونږ فارموله دا جوړه کړې ده چې مخکې ترو چې څنګه مخکې پیره باندې شي دوی وایي چې یاره مونږ به ډیویژن جوړو کړو ډیویژن به بیا راولګي هغه به بیا ضلعې جوړوي نو ضلعې به بیا رالګي بیا به هغه لاندې یونین کونسل یا ویلیج کونسل جوړوي نو انشاءالله امید دی چې زر وشي او دا یوازې د ملکنډ خبر نه ده د ټول زموږ د ټول د پارټۍ خبره ده چې یو ځای کې هم تنظیم سازي نه ده شوې په طور ایم پی ای په دې علاقه کې څه داسې مسایل دي چې تاسو حل کول غواړئ تاسو په نظر کې څه دي د الله پاک لاک شکر دی د ټول نم غټه خبره خو به زه ده ووایم زمونږ په تحصیلي درګۍ کې د ایم ان ای صاحب هم په هغې کې شکریا ادا کوو چې هغه زمونږ خاص کر د ګیس ډېره غټه ایشو وه چې دلته به زمونږ هغه خویندې میندې چې هغه به په کور کې چولې بلولې نو هغې ته به ګیس نه تلو ډېر غټ تکلیف کې به
نو دا غم شکریا ادا کوو. مونږ په خپله به کې منډه وه لاهور پورې لاړو د دې ځای کې نه هغه منډې ترله څونه سکیچ او څه چې هغه هم جوړه کړه او ویې مړه. نو زمونږ د ګیس هغه کومه مسله چې وه لکه دا یو غټه مسله یو غټه ایشو روانه وه هغه انشاءالله ان قریب هغه به حل شي. هغې ته 1 ارب کروڑ روپۍ مونږ جمع کړئ چې د هغې په پیپ باندې کار شروع دی. خو د هغې سره سره مونږ دلته علاقې دپاره لکه ریسکیو 1112 مونږ راوړو چې دغه چیف منسټر صاحب هم شکریه ادا کوو چې په هغې کې زمونږ په صوبه کې صرف 3 ورکولو په هغې کې زمونږ ضلع ملکڼو مچول هغه مونږ خصوصي شکریه ادا کوو. بیا دویمه دا ده چې زمونږ د ماشومانو خاص کر د جینکو د کالج ډېره غټ ایشو روانه وه ځکه چې زمونږ په کالج کې هغومره سپیس نشته څومره ماشومان چې راځي. نو په هغې کې مونږ یو منډه ووالو سی ایم صاحب ته پکې خپل دغه وکړو نو هغه راله د فیمیل ډیګري کالج هم افرول هغه قریب مونږ انشاءالله زیات هغې دپاره مینشن کړو هغه به مونږ په هغې کار شروع کړو. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د نرسنګ کالج دپاره مونږ یو منډه شروع کړې ده انشاءالله هغه هم ان قریب داسې ده چې په فاینل سټیج کې دغه به مو شي. د دې نه علاوه لکه زمونږ د تحصیل درګې د یونیورسټۍ یو ډېر غټ ایشو ده چې هغه لکه تاسو به ګورئ تیر ځل چې په کوم خټک صاحب راغلی و هغه دلته په بټخیله کې یو اعلان کړی د یونیورسټۍ په غالبا چې 16 دسمبر داسې 16 تاریخ و او په 2016 کې و دسمبر میاشت و غالبا چې په هغې کې بره پروګرام شوی په هغې کې د یونیورسټۍ اعلان کړی په بره بټخیله کې. نو په هغې بیا زمونږ دلته اپوزیشن والا ډېر زیاته خبره هایلایټ کړه چې یاره دا زمونږ یونیورسټي و او دی بره وړی ده او لاړه هغه وویوړل. خو دغسې غلطفهمي وه او چیف منسټر صاحب سره انشاءالله مونږ په دې باندې خبره شوې وه بلکې ما او ایم این اے صاحب اوله زورغلي وو هغه مونږ سره دا کمیټمنټ شوي دي چې انشاءالله راتله په دنانې ډي بي کې به درته مونږ یونیورسټي واچوو په روانې ډي بي کې به پول پنډېډ وکړو انشاءالله ستاسو د یونیورسټۍ چې کوم مسله دا به مونږ حل کړو. پیر صاحب یاره په تاسو باندې الزام دی چې په ملکڼ د ټولو سرکاري محکمو مشران ستاسو په مشوره راغلي دي او تاسو په ادارو کې برابر سیاسي مداخلت کوئ دا خبره څومره ټیک ده؟ زه به دا ووایم چې د ډپارټمنټ مشران چې کوم دي او یا څونه سینیر دي نو په هغې کې یو خو دا ده چې یو سړی لکه دلته ښکاره خبره ده چې 2 نمبرۍ کې یو غلط کارونه کوي نو چې زه نه کوم او هغې کوي نو خو ظاهره ده چې زه په هغه باندې بیا وینام کوم او به زه لرکوم هم چې کوم یو ټیک سړی دی به دلته راځي او خپل کار به کوي. خو یو خبره ته کوم زه نن په فخر سره دا خبره کوم کو پرس کما په سیاسي لیول باندې لکه دوی دلته یو مخالفین خبره کوي چې را په ټول دغه کې ډپارټمنټ کې دوی سرکاري ډپارټمنټ کې دوی دغه کې او مداخلت پکې کوي سیاسي نو داس قسمه خبر نشته دی او زه به دا وایم چې زه نن په فخر سره دا خبره کوم چې په یو کلی کچېری کې د یو ډپارټمنټ کس پاسي یا یو افسر پاسي یا یو ډي سي اي سي پاسي او زما په غیر موجودګۍ کې دا خبرو کې چېرې مونږ د چې سم کو نو زمونږ باندې سیاسي پریشر نه مونږ په خپل لیول سره کار کوو نو دا د ما دپاره غټه خبره ده او د نن تاریخ پورې ما په یو ډپارټمنټ کې هم داسې قسمه سیاسي مداخلت نه دی کړی چېرې یو سړی ده ووایي چېرې په ما باندې سب زور زبردستیا کړې ده. البته دا یو خبره شته چې ټولو ډپارټمنټ ته دا ویم او ویلي مین دی ورته بله زم ډیډیک میټینګ کې ما دا خبرو کړه چې وروره هر یو سړی به خپله ډیوټي پیژني چې خپل ډیوټي د چا کومه ده و خپل ځای باندې کې کو پرس کې یو سړی خپل ډیوټي نه کوي نو دا ته زه نن هم وایم او بیا هم وایم به دلته ډیوټي نه کوي یا به زه د دې ځای نه د هغې وجه دا ده چې دې عوامو مونږ له په مونږ اعتماد کړی دی مونږ له ووټ راکړی د دې د عوامو د مفادو چې کومه خبرې او چې کوم افسر یې نه مني بلکل دا کو څوک دې ته مداخلت وایي چې مداخلت در وراچي او کو پرس که نه څوک مداخلت نه او باشعوره خلک نه و په دې پوه شي که زه څه کوم نو د عوامو په مفاد کې کومه که یو سړی دا وایي چې یاره دې سیاسي مداخلت کې په ډپارټمنټ کې نو زه باغ خلکو کې زه نه یم چې یاره بلیک میلینګ کوم یو سړی د کمیشنو دپاره راولم او دلته زه بس دی به ماله ګټي او ځانه به هم ګټي هغه خلکو کې الحمدلله زه نه یم او چې څوک څه ټیم هم تسلي غواړي څه ټیم هم دې ما ته وایي چې راشه تسلي وکړه زه په هر ځای کې تسلۍ ته تیار یم چې زما زه به درته د دې یو لنډ مثال درکړم ما زه ډیډک چیرمین یم زما سره د ډیډک ګاډی دی
او زما الحمدلله لاک شکر دی ګاډي هر څه شته خو د ډیډیک چې کم تیل ماته ملاویږي فیول چې کم 300 لیټر دی یار سدي هغه دی زه په دې قسم کوم چې ما خپل دی خپل ویټ ته ما یو لیټر نه دی یو لیټر ته مانه دی چولې چې د دغه ګاډي حق ته قطع چوم چې هغه په دغه کې لګي نور یو افسر مداهل سو کوی چې مداهلت کوي نو هغه به هغه سړی وي چې را سو کوله پیداګیر کوي زه به هغه سړی راولم چې د علاقې د بهتري سوچ کوي او چې کم د علاقې د بهتري سوچ کوي نو ان شاء الله به د تحصیلي درګې کی او کم یو سړی چې د خپل جب سوچ کوي چې زما جب ته سره زی نو کلیر کټ پاګه کې زو داغه مرګره نه به په تحصیل درګې کې نه درګې هسپتال کې هیڅ سہولت نشته یو کال وشو او تاسو د هیلث سټینډینګ کمیټې ممبر هم یې نو آیا تاسو څه بدلون راوستل غواړئ زبه د هیلث مبارک خبرو کوم د هیلث په زبه دا ویم خوش نصیبی ورته وایو چې کوم زمونږ په سټینډرډ کمیټې چې کوم جوړ شوی باغې کې د تاسو د ملکند سایډ ناظم ممبر یم زه به دا وایم د هسپتال بالکل داته چې څنګه وې زمونږ د هسپتال بلډینګ هو ډېر بهتر جوړ شوی دی ډېر بهترین جوړ دی خو کم فیسیلیټي چې دا باغې کې کمی شته خو بیا زه د خپل حد متعلق لکه زه به د خپل ځان متعلق دا خبرو کوم چې د یو کمیټې د ممبر په حیثیت باندې چې په هیلث کې په هسپتال باندې ما څومره کار وکړو نو زما خیال دی چې زما نمخ کې بچا په هیلث کې دونه کار نه کړی هغه وجه درته زویم چې کله د هیلث کمیټې زمونږ پیله میټینګونو په پیله میټینګ کې مونږ یو تعارفي میټینګونو په هغه کې ما په ایجنډا یو خبر راوستله په دویم کې په هغه کې ما دا راوستل چې د زمونږ ډیسټریکټ هډ کوارټر ته چې کم د ایمرجنسي فند ملاویږي نو دا ټي ایچ کیو ته ولې نه ملاویږي الانکه په هغه ټیم کې زما سي ام پی ایګانو ماته وچر د باس نه د نو ما په هغه باندې هغه ام پی ایګان پوه یم کړل ځان سره چیرې دا کوم خبره زه کوم نو دا په دې بیس کوم چې دا زما د ملکند سره تعلق نه ساتي یوازې دا د اوورال د ټولو ډیسټریکټو خبره ده نو باغې باندې پوه شوله زمونږ سیکریټری سیبم په هغه ورځ باندې حیران شو چې زمونږ ډي ایچ کیو ته ایمرجنسي فند زیو ټي ایچ کیو ته ولې نه ورکړي کیږي نو په هغه کې مونږ یو امندمنت وکړو مونږ پکې منډه والا زمونږ د درګې د ایمرجنسي کمپاوند شو نو په هغه کې مونږ ته 30 لک روپے د ایمرجنسي په مت کې مونږ ته بیا میلاو شو اعلان کې بیا په هغه باندې دوباره ما بیا یو ابجیکشن جمع کو چې زما په دې باندې ابجیکشن دی هغه وجه دا چې زما په هسپتال باندې زمونږ د هسپتال چې مونږ سونه پیشنټ راځي دغه سالانه مونږ چې کم مینولی دغه چټي ورکو دا کم دغه چی چې مونږ حساب وکړو زمونږ 2,96,000 چې کم دی دا زمونږ پیشنټ راغلی درګې ته نو ما ورته وی چې تاسو وګورئ کو پرسکه یوازې دا نه چې زه د درګې په خپل خبرو کوم دا زه اورال د ټول صوبې په خپل خبرو کوم چې په کم ډیسټریکټ کې په کم ټي ایچ کیو باندې رش ډيري کم پیشنټ په سونی دغه پیشنټ متعلق اقوم ایمرجنسي فند ورکې لکه سیمپل خبره یو مثال بده وای چې یو ځای کې به هسپتال دی چې هغه باندې به 2 لک پیشنټ راځي په بل ځای کې به د ټي ایچ کیو سره یو داسې هسپتالي چلته به 50,000 پیشنټ راځي نو ته به ایکوال فند نه ورکې ته به دغه پیشنټ متعلق چې سونه فند جوړیږي کو پرس کاغه 50 لک کی کو 60 لک کی کو 30 لک هغه متعلق ورکې ان شاء الله هغه مثلا مونږه کافي خده پورې حل کړله او ان شاء الله هسپتال ته به ایمرجنسي چې کمپاوند دی هغه مرته ډیر زر بلکې مې زما خیال دی مونږ چې پرون ډیډیک میټینګ کې په دې باس کړي نو هغه ویچاره مونږه سکوټیشن دی غوسی دغه د میډیسن او د مختلف دغه نه چې کوم د کپنې دي نو مونږ ایمرجنسي فند هم ډیر زر هغه ته ورکو ان شاء الله هغه مسله ډیر زیات خلک راځي او په دې وجه کې هم ډیره زیاته غنوا نو آیا د خلکو سره مسلې حل کیږي یا نه حل کیږي تاسو لکه دوی له دومره ټایم ورکوي نو د کې پتا سوای زه بدوي منن بلکې ته چې په کوم ورځ راغلی نو زما هفته ورځ او هفته خو پل ورځ ورکوم پبلک ډے دا غي مقصد مې دا دی لکه مخکې به تاسو وګورئ په مازه کې به دا و چیرې ام پی ای ام ان ای له وسوکتل نو ځان سره به د کلی ملک بوتلو یا به د کلی ناظم او وغیرہ وغیرہ ځان سره به یو کس بوتلو نو علاوه هغه سره ملاقات کې د کو نو داسې بناسو نو زما د پبلک ډے مقصد صرف دا دی چې راځو عام کس ریلیف ورکو دلته کو یو سړی ضرورت نه هغه دا پکې نشته چې
په خپل کلی په مشر پسې ګرځي یا په ناظم پسې ګرځي یا په کونسلر پسې، هر یو سړی هم ډایرک راځي هم دلته راځي او زه ورته د سار نه تر د زه ساره تو نه زه ناست یم تر د مازدیګره پورې زه هغه ته ناست یم، د اتوار پر ورځ ناست یم. د هغې نه علاوه زه داسې نه چې خو دا یو ورځ ما مختص کړی دی دپاره چې زه به ناست یم دلته چې دوی څه کار یې څه مسلې چاله ټلیفون کولی چاله لیټر ورکولی. نو دونه دی چې اسانتیا دپاره کوشش کوو چې هر چاله ریلیف ورکو چاته اسانتیا میلاو شي، د هغې دپاره دا ورځ مونږ مختص کړی. نور ورل لکه ټلیفون نمبر هم د خلکو سره یې او راځي هم دلته هره ورځ باندې راتلی شي، ایمرجنسي خو څه مسله نشته دی. نو د دې رش هم دغه وجه ده چې نن تاسو راغلي په دې ورځ باندې، نن پبلیک ډی وه اصل کې، نو دا رش ځکه د هغې د جوړه لانکې دا دی نن زه به ده ویم چې 3 بجې دی خو بیا هم د کسان ناست دي او کافي خلک لاړه سار نه پرې چاله لیټر ورکو چاله ټلیفون وکړو چاله ورځ ورکو چاته وایي چې سبا ورشه بل څه به ناکار یې دونی چې هغه رواني او ټلیفون ورله پکې وکړو. نو دا یو اسانتیا ده او ریلیف ورکو. باقي کارونه د الله دي مخکې الله دې نور خیر پېښ کړي، الله چې د دې علاقې د بهترۍ سوچ کوو او امید هم د الله نه دا دی چې الله دې په خیر سره د 15 کاله تیر کړي، ځکه چې د خوشحالۍ خبره زموږ دپاره دا ده بیا د علاقې دپاره چې چیف منسټر صاحب زموږ خاص کر محمود خان زما ورسره ذاتي یو تعلق دی، یو ورولیم د ورسره، نو په هغې باندې بیس باندې زموږ د علاقې ډېر زیات خصوصي خیال ساتي او ډېر لکه داسې څه خبرې دي د پنډ پاک له چې هغه زه ویلی نشم په دې سکرین باندې، خو زه به ده ووایم چې د خو منسټران له امله د دې تحصیل درګۍ دپاره ډېر پنډ ناکړی دی چې هغه به زه ده ووایم چې یاره د زمونږ نورم ملګري دي امپیګان صاحبان دي چې لکه هغو ولې هم ورکړی، خو زمونږ حلقه تحصیل درګۍ دی په پرخ یاد کړی دی. انشاءالله دې کې ډېر بهترین په هر یو ډپارټمنټ کې ډېر کافي پنډ ناکړی انشاءالله. یقین دې حانیم دا راکړی دی چې یاره زه به په دغه ځای کې دومره کار کوم چې ستا د سوچ نه بار وي. انشاءالله امید هم د هغه نه دا دی چې هغه به زمونږ چې کم کمیټمنټ زمونږ سره شوي کم خصوصي رحم د علاقې باندې کوي، نو انشاءالله په هغې کې به زمونږ بهتري او د دې علاقې چې کم مسایل دي کم مشکلات دي انشاءالله به ډېر زر حل شي. او باقي لارې کوڅې یا ټرانسفارمر سن وغیره دا به کېږي، خو د دې علاقې د بهترۍ دپاره زمونږ لکه غټې منصوبې مونږ له پکار دي چې مونږ راوړو. لکه زه به دا ویم چې ما د دې درګۍ هسپتال دپاره ما نه هیر شو په ټایم کې د کیټګري بي دپاره مونږ ډایرکټ یو راغستې ده چې هغه باقاعده اوس دلته ډي ایچ او ته راغلی دی. انشاءالله کیټګري بي دپاره مونږ یو منډه کړې ده او هغه به مو شي انشاءالله. د هغې د چیف منسټر سایډ نه اپروول ورکړی دی، باقاعده منسټر په هم لیکل کړي دي، هغه اوس ډپارټمنټ ته راغلی دي، نو اوس انشاءالله هغو نه ډیټیل غوښتي هغه به مو شي. نو چې کله کیټګري بي هسپتال شي نو زمونږ به د مردان او پېښور نه دا خلک به د هغې ځای د تلو نه خلاص شي او همدلته به موږ ته هغه د پېښور او د مردان کم سهولت چې دی به موږ ته دلته راشي. زما خیال دا دی چې زما کوشش دا دی چې زه په درګۍ کې خاص کر په هیلث او ایجوکیشن باندې کار وکړم، نو دا زما دپاره به زه د خوشحالۍ او د زما د ژوند هغه دغه چې دی هغه به هم په دې پوره شي چې زه خاص کر په هیلث او ایجوکیشن ډېر کار وکړم چې څومره ما په دې کې کار وکړو نو زه به په دې باندې زما خیال دی چې لاره کوڅه دا چې کوم په مازی کې شوي همدغې نه راوړېدل پکار دي، هم دا زمونږ مین یو قسم لک پکار دی چې دا وشي. نو په هغې باندې مونږ ډېر زیات فوکس کړی دی. امید هم د الله نه دا دی چې هیلث او ایجوکیشن به مونږ ډېر ښه کوو.